عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو ابو هريره سے روایت پرون تاسو ته ما ذکر کړو چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي من لم يدع قول الزور والعمل به چاس الله او بهوده خبرې پرې نه خودلې او د بهوده خبرو په مقتضا باندې عمل پرې نه خودل نو الله تعالی ته هیڅ حاجت نشته دغه سړی په خوراک پر خودو کې او اسکاک پر خودو کې هیڅ پروا الله تبارک وتعالى د دې روزي نه کوي. قول الزور متعلق پرون تاسو ته ویلو به هدا خبرو کې غیبت هم ده او قول الزور دروغ خبره ته هم لیکيږي. کم سړی سره روزاني سي روزاني ولي وي خوراک هم نه کوي اسکاک هم نه کوي خو لګیا د دروغ یې نو الله تبارک وتعالى د داسې سړي روزي هیڅ قسمه پروا نشته. دروغ څه ته لیکيږي د دروغ اقسام څه دي د دروغ شناعت څه ده د دروغ انجام څه ده کم صورتونه داسې دي چې پاغي کې دروغ جایز دي او کم صورتونه داسې دي چې هغه کې ناجایز دي او کم ځایونه داسې دي چې پاغي کې دروغ یل هغه واجب دي. زما عزتمند دروغ لیکيږي دي ته چې د حقیقت خلاف خبره ته وکي د حق خلاف خبره ته وکي دي ته قولی دروغ لیکيږي. ایو عملی دروغ دي عملی دروغ دي ته لیکيږي ستا کی یو صفت موجود نه ده او ته اظهار کوي د دې خبرې زما کې دغه صفت موجود ده. مثال طور سره ته عالم نه او خسته جوبه ده اچولې د سپینې کپڑے ده اچولې دي پټکې د واله ده او تسبیح د لاس کې رخصتې دي خلکو د دې خبرې اظهار کوي چې عالم یم حقیقت کې عالم نه دا عملی دروغ دي. نه دروغ کو قولی او کا عملی وي دا دواړه ناجایز دي. شناعت د دروغ څه ده زما عزتمند قرآن باندې کوم نظر واچو الله تبارک وتعالى د دروغ تذکرہ بت پرستی سره کوي شرک سره کوي. الله فرمای فجتنبوا الرجس من الاوثان بت پرستی نه ځان وساتئ واجتنبوا قول الزور او دروغ نه ځان وساتئ. مفسرین فرمای په دې ځای کې صدغه دروغ یل د دې شناعت اندازه تاسو دین ولګوي چې بت پرستی سره شرک سره الله تبارک وتعالى د دروغ تذکرہ وکړه. بل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله تبارک وتعالى شرک هم حرام کړی دا او دروغ ویل په الله باندې دام الله تبارک وتعالى حرام ګرځولې دینه دا معلومیږي چې شرک نه بعد ګناه هغه به دروغ دي چې الله تبارک وتعالى ذکر کړی دي. یو روایت کې رسول نبی علیہ السلام فرمایي چې کله انسان خلاف واقع خبره وکي دروغ لینه وبسي دروغ خبره وکي وي دغه خلینه بدبوئی شروع شي او دغه بدبوئی په وجه باندې ملائکه یو مل دین لري او تختی کی دغه بدبوئی په وجه باندې چې دروغ په وجه باندې د خلینه کوم بدبوئی سیه تاسو خپل اندازه ولګوي چې دروغ د دې څومره لوی شناعت ده ما ته دې احساس نه کیږي. بخاری روایت ته نبی علیہ السلام معمول مبارک بداو چې سبعی منځنه بعد به کله فارغ شولو مغبره تا وکړلو صحابه کرامو نه به تاسو وکړلو وچا څه خوب کتل دا کنه دا کتل کشا څه خوب کتل نو هغه تعبیر به ورته بیان کړلو. ریزی نبی علیہ السلام داسې قسمه تاسو وکړلو نو چا مرته جواب ورنکړلو چې مونږ خوب کتل دا. نبی علیہ السلام په خپل باندې ارشاد او فرمایل و ما بګاش په خوب وکړو خپل خوب تاسو ته بیانوم. و دوه کسان راغلل ما ته ځان سره روان کړلم زور سره روان شولم یو پاک زمکه ته بوتلم هغه ځای کې ګورم یو سړی ناسته او بل سړی ورته ولاړ ده او لاس کې انبور ده نو شروع شي دغه خي طرف ته کومه جبړه د دې ته ورواچي او زور ورته کې لاندې طرف ته اوښلې بیا دغه سړی راوچت شي
د بل طرف ته راشي بیا د ګس طرف ته کومه جبړه ده دي کې دغه امبور ورته ویر کې او زور ورته ویر کې لاندې طرف ته دغه کومه جامه ده او کومه جبړه ده دغه ورته وشلی بیا هغې نه بعد د ښي طرف ته راتاو شي نو د کوم نقصان شي او کومه جبړه یې لیدلې وه دا بیا جوړه شوي وي نو بیا لګی شي بیا ورته وشلی هکذا داسې لګیاو نو ما د ملګرو نه تپوس وکړلو چې دا څوک ته او څه عمل ده او دومره سختترینه سزا دې ته میلویږي عذاب میلویږي ما ته ویې مخکې تېر شه مخکې لاړلم زه کتل یو سړی د هغه په ځمکې باندې پروت ده او بل کس د هغه سره لاس کې یو غټه تیږه ده او غټ کاڼی ده ورسره نو هغه راوچته کړي او هغې نه بعد د سړي په سر باندې راخلاص کړي او د سړي کوم سر ده د کاڼي او د ځمکې مابین کې راشي بالکل ځمکې سره سم شي ډېر په تکلیف کې دغه سړی هغې نه بعد بیا دغه کاڼی راوچت کړي کاڼی راوچت کړي هغه سړي سر بیا جوړ شي بیا دغه سړی ولګي د کاڼی باندې بیا راخلاص کړي په دې سر باندې سر ورته د ځمکې سره بالکل برابر کړي مسلسل دغه عمل ورسره کوي ما دې ملګرو نه تپوس وکړو دا څوک ته عمل یې څه د څومره سختترینه سزا دې ته میلویږي ما ته یې څه مخکې تېر شه زه مخکې لاړلم ما سترګې وغړولې هغه ځای کې یو تنور ده او په تنور کې اور لګېدلی ده غټ تنور ده او دې تنور نه شغلې رخیږي او غټې غټې شغلې بره طرف ته راوخیږي هغه شغلو ته چې کله ما سترګې وغړولې لمبو ته م سترګې وغړولې هغې کې بربنډ سړي او بربنډې ښځې وې نو دې لمبې سره به اوچتې شولې او بیا به لمبې سره لمبه به ختمه شوله دغه کسان به بیا دې تناره ته راوغورځېدو نو هغو فریاد هغوی جزه فزه ما وکتله ما تپوس وکړو ما دا څوک دي او څه عمل یې داسې دومره سخت عذاب دې ته میلویږي ما ته یې څه مخکې تېر شه زه مخکې روان شولم مخکې مو کتل یو تالاب ده د وینو د زو والا تالاب ده د وینو تالاب ده او په هغې کې یو کس ده خو ډېر زیات په تکلیف کې ده او د دې په کنارې باندې یو کس هغه ولاړ ده او هغه سره خوا کې ډېر زیات کاڼي پرته دي دا وینو کې څه کوم سړی ده دا کوشش کوي چې زه ووځم کله چې کنارې ته نږدې شي نو دا ورباندې ګزار وکړي دې طریقې سره بیا منځ ته ورسېږي خو ډېر زیات په تکلیف کې ما ملګرو نه تپوس وکړلو ما دا سړی دا څوک او د عمل یې څه ده او دومره سخت تکلیف دې ته میلویږي ما ته یې مخکې تېر شه زه مخکې لاړم څه هم کتلو ښایسته یو باغ ده یوه غټه ونه ده هغې لاندې یو سپین ږیری معمر کس ناست ده او وړه وړه بچي هغه هم ناست دي هغه ځای کې او دې سره یو کس ده او هغه په بدن باندې اور لګېدلی ده او دا لګیا د خپل اور هغه ځان نه مړوي ما تپوس وکړم د سپین ږیري سړی څوک ده د بچي څوک دی او دغه سړی څوک ده چې اور باندې لګېدلی ده او ځان نه دغه اور ختموي نو ما ته وایي زه بره وخېږه زه بره وختلم ښایسته بهترین کور په هغه کې نارینه زنانان او جوانان بوډاګان بچي ټول ورکې وو ما ته وایي دې نه بره وخېږه زه بره وختلم هغه کور مو وکتلو هغه دینه ښایسته و په هغه کې صرف او صرف نوجوانان او بوډاګان وو بچي نه وو په هغې کې نو ما بره سترګې وغړولې ډېر ښایسته او بهترین ځای و ما دې ملګرو نه تپوس وکړلو چې د دومره تاسو زه دې ځای ته راورسولم د ځایونه مو وکتل لږ د دې شیانو حقیقت خو ورته بیان کړه چې دا دې څه عمل د دوی څه ده او دا سزا په څه بنیاد باندې دوی ته میلویږي نو ما ته هغه دواړو کسانو خبره وکړله وی دا ولنې کس کم تاسو وکتلو چې هغې باندې یو سړی مسلط ته امبوره ورسره ده ښی طرف ته دغه ورنه دغه جامه ورته لاندې طرف ته وشلی بیا ګس طرف ته وی دا هغه انسان ده چې دې په دنیا کې دروغ ویل خبرې به یې کولې دروغ به یې ویل ورسره رښتیا یې نه ویل دروغ یې ویل دا بیمارۍ په ده کې وه نو ده ته سزا دغه میلاو ده مرګ نه واخله تر قیامت قایمېدو پورې دغه ملایکه د عذاب له ده په دې باندې مسلطه تر قیامته پورې دي همدغه سزا ده چې دا دروغ یې خلاف یې واقعه خبرې کوي د مخې ته چې لاړې کم کس ته وکتلو چې په کاڼي باندې هغه سر ویلی کېږي د هغه سړی ده چې دې ته الله قرآن علم ورکړی دی نه د قرآن تلاوت کولو نه قرآن باندې ځان پویولو نه قرآن باندې دې عمل کولو دماغو کې زده کوم قرآن الله ورته نصیب کړی دی په دې باندې عمل نه کولو د دې سزا همدغه د کاڼی برخستلی کېږي تر قیامته پورې په دې سر باندې ویلی کېږي کوم دماغو کې قرآن الله تا ته اچولو تا په دې باندې عمل ولې نه کولو تر قیامته پورې دغه سزا به درته وي د دریم کم کسو چې اور کې اور لګېدلی په دې اور کې بربنډ سړي او بربنډې ښځې دغه به راوچتېدلې او لاندې به راغورځېدې وي دا هغه خلک دي په دنیا کې چې دوی بدکارۍ کړې ده زنا یې کړې ده دا بدکاره سړي او بدکاره ښځې دي چې دوی بې د توبې نه همداسې طریقې سره غلي دي الله تبارک وتعالی دوی ته دغه سزا ورکوي او په دې اور کې پرته دي تر قیامته پورې په دې تنور کې به دغه سوځي اعاذنا الله عن ذلک الله د موږ تاسو ټولو ته پناه نصیب کړي د څلورم کس طلاب زه وینو ولا کم ته وکتلو په دې کې یو سړی ده وی دا هغه سړی ده چې په دنیا کې
سودونه کول سودخور انسان و دغه سودونه کول. پرون تاسو ته ما صرف یو صورت ذکر کړو د بیمه والا. تاسو طریقې سره بلا صورتونه د سود دي. سودی بانک کې پیسې کې د ولا هغه غځي کې وربني سود کې اعدام سود ده. یو اسلامي بانکونه دي، خیبر بانک شولو یا اعتماد بانک شولو یا دوبۍ اسلامي بانک شولو چې دې معلومات مونږ کړی دي. دوی کوم شریعه بورډ دغه کې جید علماء کرام دی، هغه په نگرانی کې دغه څه کم کاروبار کیږي، هغه په نگرانی کې کیږي. دین علاوه کوم یا میزان بانک شولو، دین علاوه کوم عام بانکونه دي، نو دی کې پیسې کې ډول کپی ال اس اکاؤنٹ کې کېږي او کرنٹ اکاؤنٹ کې کېږي. دوی په دې پیسو باندې سودونه کوي. تا پیسې هغه په سود کې استعمالېږي. تعاون علی الاسم کې تم سره شامل دي. دا هم د سودی صورت ده. بهر حال کم سره چې سودونه دنیا کې کوي، دا هغه سره د دنیا کې سودونه کړیو نو د خلکو ویني اسکلې دي. نن د سزا هم دغه ده چې وینو زو کې پروت او تر قیامت پورې دی وینو زو کې پروت یم. دا سزا به دې ته ملويږي. مخه ته کم تلاړ لیکم معمر کسته وکتل د ابراهیم علی السلام دا او د کم بچی ته وکتل دا هغه بچی دي چې بلوغت نمخ کې دا وفات شوی دي او دغه جنت الله تبارک وتعالى جنت ته داخل کړی دي. دا کم کسته وکتل چې بدن باندې ور لګیدل د ور مړی ودا د جهنم داروغه ده. جهنم داروغه دا ور دي ته سني جهنم کې ګرځي او راګرځي. ور دي ته هیڅ قسمه نقصان نه ور کوي. دا برسه ته وختلې دا د عام خلکو جنت په دې کې نارینه زنانان او جوانان بوډاګان بچي ټول ورکیو. یقینا برسه وختلې دا د شهدا او مقام ده. کم خلک چې جهاد فی سبیل الله کې هغه شهید شوی دي هغه ته الله دغه مقام ورکړي، دغه بهترین جنت ورته ورکړي. دا برکم کور ته وختل هغه تا کورو. نبی علیہ السلام فرمایلی ما درخواست وکړو ما ته اجازه راکړه د خپل کور خو زه وګورم. وینا تا وخت لاشتا چې کله تا وخت پوره شي غینه بعد به دې زیاته ترسي. دا نبی علیہ السلام او فرمایلی د دوه کم کسانو یو جبرائیل امین او میکائیل علیہ السلام دغه رغلیو. دغه حقیقت ما ته خودلو او ما تاسو او خودل دغه بیماری چې په کم انسان کې وی هغه ته په دې طریقې سره سزا مرګ نه واخله په قبر کې تر قیامت قائمېدو پورې دغه سزا به غوي ته ملويږي. تاسو اندازه ولګوي چې دروغ څومره لوی شناعت ده. زما عزتمندو کوم صورتونو کې دروغ واجب دي او کوم صورتونو کې دروغ جایز دي. هغه صورت سپاغي کې بل مسلمان ته پر اختیار ویلو کې تکلیف ملويږي، ضرر ورته رسیږي، نو هغه صورت کې به تا د پر دروغ ویل واجب دي. مثلا یو سړی د ټوپک راخسته ده او یو سړی قتل کوي، هغه ولګي دی یو کور ته نه وتلو، نو دې ته دغه سړی ورغلو تاسو نو کړو چې فلانکې چي ته کیدا. په دې وخت کې قدر اختیار ورته دي کور ته نه وتل د نوغه نقصان رسیږي. نو دې بخامه خورته دروغ وي. اول به توریه کوشش وکي ورته ما ته پته نشته. دې طریقې سره کم حقیقت خلاف خبره ورته وکي دې د وجنه څنګه نقصان نه رسیږي. دې صورت کې دروغ ول بیا واجب دي او درې صورتونو کې دروغ ویل بیا جایز دي. جنگ کې دروغ ویل دا جایز دي. څه ورته یو خبره ګډه کې چې موږ سره مثال یو لک فوج ده، موږ سره دا اسلحه ده، موږ په شاته نه کومک روان ده. دې سره یو د مسلمانانو حوصله مجاهدین حوصله بلند کیږي، بل کافرانو ته د پته لګيږي هغه حوصله ورسره خرابېږي. جنگ کې دروغ ویل جایز دي. دویم خپل بیبي ته دروغ ویل دغه جایز دي. دغه د خوشحالۍ لپاره جوړه ورته راوړي خسي دي په 100 روپۍ ورته 1500 باندې درته خسي ده، په 2000 خسي ورته په 3000 جوړام درته راوړي ده. تاسو قسمه دروغ خپل بیبي ته دغه د خوشحالۍ لپاره دغه جایز دي. هغه بنیادی وجه دا ده چې شیطان څه خپل کارندگان ولېږي چې خلکو مابین کې تاسو فساد پیلاو کوي. به دغه شیطانان کله واپس راشي ابلیس ته کارګزاري ذکر کوي ما دا وکړل ما دا وکړل ما دا وکړل، چاته هم شبشه نه ور کوي. هغه کس ته شبشه ور کوي څنګه ورته راشي ورته خزي او خوان په مابین کې ما جداواله راوستلو جګړه مور کې جوړ کړله، ځان تیر نږدې کې شاباش کار کا کړی دا تا کړی دا بل چانه دا کړی. نو شیطان په دې خزي او خوان په جګړې باندې او په ناراضګۍ باندې هغه خوشاليږي. شریعت دا اجازه ورکړو چې کم شي باندې شیطان خوشاليږي هغه کار بنه کول پکار نه دی کول پکار څنګه سره شیطان خوشاليږي. نو کدی وخت کې تر اختیار وای کې دی شي خزه خوشاله نه شي او کتر د دروغ وای غزياته خوشاله شي غزياته خوشاله شي خزه او خوان خوشاله وي غته شي هغه په وجه باندې شیطان ته تکلیف ملويږي. او دریم د دوه مسلمانانو مابین کې جوړي د لپاره کتر اختیار دروغ یې نو دام ته د پر جایز خو سری دروغ نه کوشش دا وکړه توریه وکړه. اکه به توریه هم نه کېدله صحیح هغه ځکه دروغ ضرورت پیښ شول نو دروغ وای. د نن سبا څخه فساد جوړ ده په دې بنیاد باندې جوړ ده کم سالیس وي هغه ته د سالیسي د اصول پته نه وي. یو نه خبره راوخلی بل ته ورسي بل نه خبره راوخلی بل ته ورسي معاملہ لګه خفغان ولې هغه لوی خفغان جوړ شي.
بلکې سالس ته پکار دا د غزې کې یو خبرې وکي سختي خبرې وکي بل ته وي هغه ته متعلق ډېره خرای ده بل سختي خبرې وکي غدي ته راشي رفل کې خو ته متعلق خدا سي قسمه خبرې اترې وکړلې خسته راي وا دې سره غوښنو کې نرمي راشي نو دوی ما بین کې کوم عداوت ته دښمنۍ دغه دښمنۍ ختم شي نو داسې صورتونو کې دروغ ویل بیا هغه جایز دي بهر حال دروغونه حتی الوسه اجتناب پکار دا او کم ځکه به ډیر مجبور شوي ته څه دروغ نه بغیر کار نه کیږي به توریه وکا توریه څه ته لکېږي توریه دې ته لکېږي څه داسې خبره وکي څه مخاطب ورنه یو فهم کیو تا ورنه بل مقصد یو بزرګ متعلق رځي هغه ته یو کس راغله او دې هغه سره ملوېدل نه غوښتل نو وینځي ته وویل وې داسې ورته ما وایه چې کور کې نشته داسې ورته ووایه ورته یې هغه جومات کې وګوره نو دا خبره او داسې خبره ده څه دروغ هم نشول دروغونه هم ځان بچ کړلو او ملاقات یې ورسره ونه کړلو یو مکې باندې نبی علیه السلام هجرت کول مدینه منورې ته اخري خبره کوم بیا دعا کو نبی علیه السلام سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا لار کې یو کاف شاتنه مشرکان ورپسې دي نیسی یو سلو خانو انعام مقرر شوی ده مخې ته یو کس راغللو ابوبکر صدیق صاحب آشناو نو دی ویل کمانه تاسو کې دغه مرګره څوک ته کوړته هم چې نبی علیه السلام د معامله خرابېږي او کوړته بل چانه ورته هم نو دې صورت کې بیا دروغ کې رسم زه پریشان شولو دا مسلمه خبره ده چې کله انسان د ګناه نه د بچ کېدو اراده وکړي د هغې ګناه نه د بچ کېدو دپاره الله تبارک وتعالی ښایسته دروازې کولاو کړي ګناه نه هم بچ کړي او ګناه نه الله تبارک وتعالی یې ومساتي لاره ورته برابره کړي نو داسې کله رانږدې شو له تپوس یې ورنه وکړو چې دغه سړی در سره څوک ته خوا کړي نو دوی ورته عجیبه جمله وویله وی هذا الرجل یهدیني السبیل دا داسې سړی ده چې ما ته لار ښیي عربو کې دستور دا او صحراګانې به وي چا ته پته به نه لګېدله نو راهشناس به هغوی ته مې پیسې ورکړلې زه مکې ته ځم زه طایف ته ځم فلانکي ځای ته ځم ما ورسوه ځکه زه مختلف قسمه لار وې اتحاد نظر ریګستان ده نو هغه به ورسره و بیا به ورته لار ښیله او مغه مقصد ته به یې ورسولو نو هغه دا فهم کړله چې دا چې ته راهشناس ده او ځان سره روان کړی ده مخې ته لار ورته ښیي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل مقصد دا و چې دا ما دیني راهنما ده ما ته د جنت وله لار ښیي د الله د قرب او د الله رضا وله لار ښیي دې ته یې لکېږي توریه بهرحال زما عزتمندو تاسو واورېدل چې د دروغو شناعت څومره ده نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان دروغو خبرې او د دروغو په مقتضا باندې عمل کول پرې نه خودل کدا سبعین تر بیګي پوری خوراک نه کوي اسکاک نه کوي د دې روزي هیڅ قسمه پروا ماته نشته دغه مقصد ده نو ما ته ته پکار دادی سره روزه نیولې ده خوراک اسکاک نه ما ته ځان منع کړی ده لکه د خلی کنټرول هم خې طریقې سره وکړو چې ما خلی نه غیبت ونه شي ما خلی نه مثال تو سره دروغ ونه وزي ما خلی نه بل مسلمان ته تکلیف نه رسیږي ان شاء الله چې داسې طریقې سره ما ته روزه وي الله په نسبت باغه مقبول وي او کداغه شیان ور سره وي زما خو ما ته فارغ شولا خو لیکن د دې کم ثواب د دې کم انوارات او برکات دي هغه ما ته د به نشي ملويدل الله تبارک وتعالى د متاسو ټولو ته بدی باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله د څه مولو ته قبول منظور کی په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله څومره اوریدونکو دي او څومره حاضرین مجمع ده په دې کې چې څه قسمه پریشانی وي خوشحالي ذریعہ ورته وګرځي شری مقاصد غیب نه تر سره کی لوی خدای موږ ګناهونه معاف کړي مولدانو ګناهونه معاف کړي مو حقدارانو ګناهونه معاف کړي امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهونه معاف کړي اے الله څومره پریشان حال دي ټولو پریشانی ختم کړي چا باندې قرضو بجونو نه اخلاص کړي چا رزق تنګي الله رزق وسیع کړي مسافر په حق دعا کو الله مسافر خوشحال ساتي کاروبارونو کې برکت واچي چا روزګار نه بهترین روزګاری نصیب کړي الله کورونو ته خیر را پیښ کړي کورونو ته په خوشحالو باندې په ډکو منګولو باندې صحیح سالم هغه ورسول کړي اے الله ډیرو نارینهو زنانو دعاګانې غوښتې دي الله چې څه قسمه پریشانی وي خوشحالي ذریعہ وګرځي شرعي مقاصد غیب نه تر سره کړي کلي قوم متعلق دعا وکړه الله دغه قوم په دینو په دنیا باندې ښایسته لري چاپېره څوره قومونه دي پوره امت مسلمه باندې د امن او د خوشحالۍ چادرونه وغوړولی کړي د ادارې ته هم دعا کوي الله د ادارې ته هر قسمه ترقي ور نصیب کړي هر قسمه شرور نه وساتلی کړي کوم خلک دي مدرسې سره تعاون کوي الله تا ته معلوم دي بدلې ورته دنیا او آخرت کې ورکړي الله دغه تعاون په سخت وخت کې په کار راوستلی کړي یو ملګری بنو نه راغلی د مدرسې دپاره چندا کوي پرپور طریقې سره چندا ورته وکړي الله مو ټولو نه راضي شي وفید امر الى الله ان الله بصیر بالعباد